که د کفر او د ایمان په مابین باس کې بیا به ټیم ډیر زیات عالی دی وجې نه زه چې تاسو په وړاندې کومه خبره ذکر کوم هغه 3 الفاظ دي. نمبر 1 لفظ سنت دے, نمبر 2 لفظ بدعت دے, نمبر 3 لفظ الحاد دے. په دنیا کې تاسو 2-3 قسم خلق لیدای شي, څوک الحاد والا دي, څوک بدعت والا دي, څوک سنت والا دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل زندګۍ باندې یو فرمان فرمایلی و, تاسو په خپل د الله د نبی په الفاظو نظر وکئ, د هرې فتنې نه انسان ته امان حاصلیږي. کله چې د رسول الله په زندګۍ نظر وکړي, د هر کشش نه, د هر یو شبهې نه, د هر اعتراض نه انسان ته امان حاصلیږي. د الله حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ کې فرمایلی, رب ما ته قرآن راکړ دی, هغه قرآن امت ما تاسو ته درکړ دی. رب ما ته سنت راکړ دی, سنت ما تاسو ته درکړ دی. اخرت دور کې به څه داسې خلک راشي, تاسو به هغه خلک وینئ, هغوی به وایي موږ له د الله قرآن کافي دی, سنت ته زموږ ضرورت نشته. زما مراد دا د الله نبی په دې حدیث کې 2 الفاظ ما او تا ته ذکر کړل دي. یو دا لفظ چې الله سنت ما ته راکړل دی او سنت ما تاسو ته درکړل دی. ثابته څه شوه, الله جل جلاله په اراده باندې نبی علیہ السلام هر کار کړل. نبی علیہ السلام چرته یو داسې کار نه دی کړی چې آی د ځانه جوړ کړی, بلکې هر کار چې زما نبی کړی هغه د رب نه اخیستل دی. نبی علیہ السلام یو ځل کور ته راغی, امی عائشه رضی الله تعالی عنها د هغې څه غېږه کې یو ماشوم ورسره دی. نبی علیہ السلام باندې نظر ولګېد, ام المؤمنین عائشه په ژړا شوه. زما نبی ته پته ولګېده عائشې ته رب کائنات اولاد نه دی ورکړی. عائشه دې وجې نه جاړي چې یا رسول الله زه ستا بیبي یمه, زما په غېږه کې اولاد نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جذباتو نه کار نالي. د الله نبی ډیر هوښیار و. رسول الله علیہ السلام ورته وفرمایل, اے عائشې په هغه څه باندې ته مه جاړه, هغه څه زما نه مه غواړه چې هغه زما په اختیار کې نه ده. چونکې قرآن دا وایي نارینه اولادم الله ورکوي, زنانه اولادم الله ورکوي. الله غواړي څوک شنډې کړي, الله غواړي چاته اولاد نارینه ورکړي, الله غواړي چاته اولاد زنانه ورکړي. دا ارسه د رب کائنات په اختیار کې دي. دلته زما نبی وایي عائشې دا خبره زما اختیار کې نه ده, زه نشم کولی چې زه ستا غېږه ډکه کړم, بلکې دا د چا په اختیار کې ده, دا د رب کائنات په اختیار کې ده. موږ ته د الله نبی څنګه جمله وښوده, جنگ احد دی, زما د نبی غاښونه مبارک شهیدان شو. ثابته دا شوه نبی علیہ السلام اختیار کې نه ده چې هغه د خپل ځان دفاع وکړي. دفاع د نبی رب کوي, اولادم رب ورکوي. نبی چې کم کار کوي د رب په اجازت باندې کوي. دا به ستا د زمانې یو لوی فتنه چې د الله د نبی په باره کې داسې قسمه الفاظ وایي چې هغه زموږ په زبان نشي راتلی. یو الزام د الله په نبی تړي, اره حدیث د نبی مه منه, سنت د نبی مه منه, صرف قرآن ومنه. که د نبی خبره منې نعوذ بالله دا شرک دی. ما یاد ساته عزیزه, دا د قرآن په نوم باندې یو دوکه ده, نه د قرآن دعوت دا دی ته زما د نبی خبره مه منه, بلکې تاسو ذهن ته دا واچوئ موږ په دنیا کې یینو د 4 زرو نه زیات مذهبونه دنیا کې په نظر راځي. تمام د رب کائنات وجود مني, دا مني چې الله موجود دی, لیکن موږ چې ورته کافر وایو, موږ چې دا جمله په خپله زندګۍ باندې وایو. دنیا کې 2 قسمه خلک دي, یو اهل اسلام دي چا چې کلمه ویل ده, یو اهل کفر دي چا چې کلمه نه ده ویلې. اهل اسلام هغې ته وایي چې هغه ګواهي د دې ورکوي الله یو دی, هغه ګواهي د دې ورکوي محمد مصطفی د رب نبی و رسول دی. اهل کفر دې ته وایي الله خو مني مګر د الله نبی نه مني. فرق دا دی, دلته را تا ته دوکه په کم نوم درکوي
چې زه الله منم د رب قرآن منم سنت نعوذ بالله نبی د ځانه جوړ کړلی کله دا الفاظ وی کله دا وی حدیث د رسول الله منل دا شرک عملی دی باید د دې فتنو نه ځان وساته نبی علیه الصلاة والسلام په خپل دور کې د دې فتنې پیشنګویي ورکړه اخرت دور کې به داسې قسمه خلک را پیدا شي هغوی به وایي موږ ته د رب کتاب کافي دی زما د سنتو نه به انکار کوي دا څوک وایي دا زما نبي محمدي مصطفی وایي مایي چونکې تا مقام د رسول الله نه دی پیژندلی دې وجې نه تا په نبي علیه السلام اعتراض کړی یاد ساتئ که تاسو نظر وکئ رسول الله علیه السلام په باره کې زما او ستا اهل سنت اهل اسلام عقیده او نظریه څه ده په دې ځمکه باندې کله چې موږ وکتل د ټولو نه زیات برکت والا ځای دا مسجد دی وجه څه ده نبي علیه السلام فرمایي الله جل جلاله په دې کائنات ځمکه باندې لعنت لیږل دی درې څیزونه د لعنت نه پاک دي نمبر 1 د الله کورونه مساجد مدارس د لعنت نه پاک دي کم خلک چې دې ته ځي رب عام د لعنت نه پاک ساتل دي نمبر 2 طالب د علم کم سړی چې د علم طلب کوي د مقام ډیر اعلی دی رب کائنات دې د لعنت نه پاک ساتل دی په دې کې وجه سره حاجي صاحب وجه پکې دا د رب العالمین د نبي وارث دی د الله د دین وارث دی د الله د نبي وارث دی د ده لپاره ملائک په اسمان کې د ده لپاره میان په اوبو کې د ده لپاره میږیان په سړو کې د ده لپاره ځناور په ځنګل کې د مغفرت او بخشش دعاګانې کوي د برکت دعاګانې کوي وجه څه ده حاجي صاحب وجه دا ده الله نبي فرمایي تر څو پورې په ځمکه باندې د الله ذکر جاری د الله نوم یادېږي د نبي سنت یادېږي تر هغه وخت پورې الله په ځمکه عذاب نه راولي کله چې په ځمکه باندې د رب کائنات علم بند شي کله چې په ځمکه باندې د قرآن دعوت بند شي کله چې په ځمکه باندې د نبي د سنت دعوت بند شي دا ځمکه به بیا رب الټه کوي وجه څه ده وجه دا ده موږ په کائناتو نظر کوو که دا کائنات باقي دي دې وجې باقي دي په دې کې مساجد شته په هغه مسجد کې امام شته د هغه امام د خولې نه درس قرآن شته د سنتو درس شته خلک په دین باندې دي تر څو چې خلک په دین باندې الله عذاب نه راولي په ټوله ځمکه د رب عذاب نه راځي د رب عذاب د څه وجې نه راځي امام صاحب موجود دی د رب قرآن وایي بغدادي قاعده ښیي د قرآن پاره ښیي تر څو چې دا ښودلی کېږي په ځمکه د رب دین قایم دی د رب عذاب نه راځي دې وجې نه هر کائنات که محفوظ دی که میږی محفوظ دی وجه د رب دین دی که میی محفوظ دی وجه د رب دین دی اره که مرغان محفوظ دي وجه د رب دین دی که ځناور محفوظ دی وجه د رب دین دی د رب دین څوک ښیي طالب العلم یې زده کوي عزم یې دا دی د رب قرآن زده کوم کائناتو ته رڼا ورکوم د خپل علم په ذریعه باندې د نبي سنت زده کوم کائناتو ته بدلون ورکوم د نبي د سنت په وجه باندې تر څو پورې چې عزم و اراده دا ده دا کائناتو مخلوقات دا وایي د دې علم وجود محفوظ دی د ده اواز محفوظ دی د ده دعوت محفوظ دی زمونږ وجود محفوظ دی دې وجې نه تمام کائنات د عالم دپاره بخشش دعا کوي طالب العلم دپاره بخشش دعا کوي اره غټ فضیلت به څه ویم زما نبي فرمایي طالب العلم کله مدرسې ته روان دی اگر که په لاس کې بغدادي قاعده ده د هغه ملایک کم ملایک چې رب د ګناه نه معصوم ساتل دي تمام عمر د رب فرمانبرداري کوي تمام عمر د عقل درجه استعمالوي یو رب پیژني د رب معرفت پیژني د رب نافرماني نه کوي هغه مخلوق رب د دې طالب محتاج ګرځول دی د ده د خپو لاندې هغه ملایکو خپل وزرونه غوړول دي نور مقام څه ته نور مقام ته څه ته د دې نه غټ مقام بل په ځمکه نشته
دیو جن زمان نبی فرمائی اللہ جل جلالہ پدیز مکبان دے لعنت دے البتہ دا لعنتنا دری قسم مخلوق پاک دے دا زمان عنوان نہ دے نمبر 1 مساجد پاک دی پدے درب لعنت نشتا دا مساجد و سراجی سے تعلق دے کرے چستا تعلق مسجد سراغ ہے ستا وجودم رب دلانت نہ پاکی کرے چی زمان دا وجود تعلق دا مساجد و سراغ ہے زمان وجود رب کائنات دلانت نہ پاکی دویم نمبر طالب العلم دے کرے دا ستا تعلق راغ ہے رب ستا وجودم لعنت نہ پاکی دا وجودم لعنت نہ پاک دے دریم نمبر عالم دے اللہ دا دری سیزونا دلانت نہ پاک کردی دا دین علاوہ پا مقدس مکہ باندے دا رب کائنات لعنت ہے ارے پدیز مکہ باندے دا رب دا رحمت نظر نشتا خدا سے یاد ساتھائی پدیز زبان دے زیاد برکت والا تم منی دام منی آم منی حاضر منی ناظر منی ارسڑی تا پترہ تا طول زیاد برکت والا زیدہ مسجد دے کر دین مخکلار شی دا دین زیاد برکت والا بیت القدس دے کر دین اولان دلار شی زیاد برکت والا بیت اللہ دے کر دین اولان دلار شی زیاد برکت والا مسجد نبوی دے دین اولان دلار شا لوح محفوظ دے ارے کر دین اولان دلار شی زیاد برکت والا کرسی دا دین اولان دلار شی زیاد برکت والا سریپ الاقلام دے دا دین اولان دلار شی زیاد برکت والا عرش معلا دے لیکن تاسیات ساتھی زمان اہل سنت والجماعت عقیدہ دا کم سیس تعلق زمان دا نبی دا جسم سراغل لے پشنا روزہ کی کم خاورا زمان دا نبی دا جسم سرا لگے دلہ ارے آغا خاورا دا دی مسجد نم آلا آغا خاورا دا بیت القدس نم آلا آغا خاورا دا بیت اللہ نم آلا آغا خاورا دا مسجد نبوی نم آلا آغا خاورا دا کرسی نم آلا آغا خاورا دا لوح محفوظ نم آلا آغا خاورا دا سریپ الاقلام نم آلا ارے بیت القدس پیدا بیت اللہ پیدا مسجد نبوی پیدا کرسی پیدا سریپ الاقلام پیدا لوح محفوظ پیدا دا کمو خاور ذرات چی زماد دا نبی دا جسم سے لگے دلی آغا ذرات دا خاورو دا دی مسجد نم آلا بیت القدس نم آلا مسجد نبوی نم آلا بیت اللہ نم آلا سریپ الاقلام نم آلا سریپ الاقلام نم آلا لوح محفوظ نم آلا کرسی نم آلا عرش معلا نم آلا دا زمان دا اہل سنت والجماعت عقیدہ و نظریہ دا بیا عجز بیاد ساتا زمان دا نبی دا جسم سا تعلق راغے دا دی تعلق پوچبان دی دا ہر سن آلا دا آغا خاورا چی بی جان دا تیاد ساتا پکم خاورا کی چی شعور نشتا اوریدو دا پارا وگ نشتا لیدو دا پارا سترگ نشتا ویلو دا پارا زبان نشتا کلے چی زمان دا نبی دا جسم سرا تعلق راغے آغا خاورا دا عرشنم آلا آغا خاورا پا پرشم آلا وجہ صدا زمان نبی فرمائی دا جنت یو لویس مکہ دا تمام از مکین آلا دا عبداللہ بن مسعود روایت کئی اجسب اعتراض ہونا کی بعضی خلق سبی وقوب اعتراضات کئی سوک اعتراض دا گئی ساسو اہل سنت والجماعت عقیدہ و نظریہ دا دا نبی دا جسم سا دا کم خاور الزرات لگی دلی آغا دا خاور الزرات دا عرشنم آلا دی بیا تاسو بیت اللہ نم آلا دی تاسو توی اعتراض دا دے بیا تاسو بیت اللہ تمنز ولی کوئی مدینی منوری تمنز کوا روزی رسول تمنز کوا تتی تپوس کے وجہ اوی وجہ دارا فضیلت والا سے آخدے دا کم تعلق چے دا نبی دا جسم سرا غلے اجی سے ماتا ہوئی دا ستا عقیدہ دا کدے چستا عقیدہ دا بیا تا بیت اللہ تمنز ولی کے تکابی تمنز ولی کے تا نبی علیہ السلام روزی تمنز ولی نکے مال اجی سے اعتراض کی دیوان نچائی دایات ساتا منگ چی مخ آڑو منگی کعبی تن ناڑو تتی تپوس وکا پدیز مکہ باندی دا طولنا برکت والا سے
کم ځای دی دی جواب درکوي وایي زما عقیده ده بیت الله ته ورته بیت الله اعلی یا عرش معلی اعلی دا جواب درکوي عرش معلی اعلی حاجي صاحب الزامي جواب ورکا چې ستا په نس عرش معلی اعلی ته بیا بیت الله ته مخ سواجي نه اړې بیا مخ اړې عرش ته اړوه دا جواب درکوي د ده څه جواب نشته جواب زما نه واوره حاجي صاحب ستا په ذهن کې ګندر وانچوي تاویل هغه څنګه آسان الفاظو کې جواب والا زمونږ په نس باندې دا نه ده چې موږ بیت الله ته مخ کوو بیت الله فضیلت والا دی موږ بیت الله ته دې وجې نه مخ کوو د رب فرمان دی د مصطفی فرمان دی ارے که د رب فرمان نه وی موږ به بیت الله ته مخ کړی نه و که د نبي فرمان نه وی موږ به بیت الله ته مخ کړی نه و دا ذهن ته اچوه تپوس ته وکړه قرآن اعلی که حجر اسود اعلی دا جواب درکوي قرآن اعلی بیا ورته ووایه وابي ستا شیخ امین الله په خپل کتاب الدین الخالص کې لیکل دي قرآن ښکلول جایز نه دي ارے د قرآن ښکلول ثابت نه دي د دې کار نه مسلمانانو منع شئ مالته ورته ووایه حجر اسود اعلی نه ادنا قرآن اعلی حجر اسود ادنا ته چې کله حج ته ځې حجر اسود ښکلی بیا قرآن نه ښکلی چې قرآن فضیلت والا فتوا خو پکار دا وه قرآن ښکلولو والا حجر اسود پرېښودو والا لیکن وجه دا نه ده ستا په ذهن کې نه ده یاد ساته که به تا یو هندو سوال وکړي ستا په نس باندې بیت الله ته ته مخ اړې بیت الله کې هم ګټه ده زما بوت هم ګټه ده ته به څه جواب ورکې ستا څه جواب نشته جواب اهل سنت والجماعت څه دی موږ بیت الله ته مونځ نه کوو موږ په جهت د بیت الله مونځ کوو موږ په طرف د بیت الله مونځ کوو دې وجې نه کوو رب فرمایل دي که رب نو فرمایلي موږ به مخ نو اړولی دې وجې نه کوو محمد فرمایل دي که محمد نو فرمایلي موږ به مخ نو اړولی لہذا زما عنوان دا زموږ اهل سنت عقیده ده د کوم څیز تعلق چې د مصطفی د جسم سره راغی هغه څیز په فرش هم اعلی هغه څیز د عرش نه هم اعلی وجه دا ده تعلق یې زما د نبي د جسم سره راغلی بیا یاد ساته د سنت تعلق د مصطفی سره راغلی سنت اعلی دی د صحابي تعلق د مصطفی سره راغلی صحابي اعلی دی اهل بیت تعلق د مصطفی سره راغلی اهل بیت اعلی دي ارے واقعات نه صرف د دلیل په توګه وایم که ستا ذهن ته راشي زما د نبي د جسم سره یو ځل د یو څیز تعلق راغلی هغه یو شکست نه دی رسته کړی انس بن مالک د نبي علیه السلام خادم دی د 2 کالو په عمر کې صحابه کرامو راوستی د مصطفی سره کېنول دی نبي علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله دا به ستا خدمت کوي دا چا ته وایي دا زما نبي محمد ته وایي عباده بن صامت فرمایي زه د دې انس بن مالک کور ته لاړم کله چې کور ته لاړم ما ته اوبه راواچېلې ما لاس وینځل یو تولیا یې راوړه د ده په کور کې یو وینځه وه هغه تولیا څښاوه انس بن مالک وفرمایل دا تولیا وې څه پاکې کا انس بن مالک د تولیا د پاکولو حکم کوي عباده بن صامت فرمایي ما هغه وینځې ته کتل وینځې تولیا واخسته ویې وړه په اور باندې واچوله کله چې په اور واچوله واپس یې ما ته راوړه زما مخې ته یې کېښوده تولیا پاکه شوې وه ما د انس نه تپوس وکړو انس دا راته ووایه وجه څه ده حضرت انس بن مالک وفرمایل ته حیران یې تولیا یې په اور واچېله اور تولیا ونه سوځله د دې وجه څه ده ارې وجه دا ده نبي علیه السلام زما کور ته راغی ما اوبه ور واچېلې کله چې لاس وینځل ما تولیا پیش کړه نبي علیه السلام پې لاس وچ کړل د هغې نه بعد دا تولیا چې کله زه په اور اچومه اور یې نشي سوځلی وجه څه ده تعلق یې زما د نبي محمد د ذات څه چې راغی وجه څه ده تعلق یې زما د نبي د ذات سره راغی حاجي صاحب یاد ساته یو وجه نه ده بیبي فاطمه فرمایي رسول الله مې کور ته راغی په تنور کې مې روټۍ لګول ده 2 ډوډۍ پاتې دي ما ډوډۍ جوړوله نبي علیه السلام زما د لاس نه واخسته هغه ډوډۍ دی ټپ ورکړو کله چې د ډوډۍ جوړه کړه په تنور کې کېښوده تمامې ډوډۍ پخې شوې ما ته نبي علیه السلام ګوري زه حیران یم ما ته
کم سړی تعلق چې د سنت د ذات سره هغه هم اور نه مسکئ دې وجې نه موږ چې لفظ ذکر کوو موږ ځان ته اهل سنت ذکر کوو د دې وجه سره نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي په تمامو امتونو کې زما نه وړاندې دوه اویا فرقې جوړې شوې دي هغه تمامې جهنم ته ځي زما په امت کې به دوه اویا فرقې جوړېږي ټولې به جهنم ته ځي یو به جنت ته ځي هغه یو به څوک هغه فرقه نه وي هغه فتنه نه وي هغه فساد نه وي بلکې هغه زما د دین د دفاع جماعت وي هغه زما د ذات د دفاع جماعت وي هغه زما د صحابه د ذات د دفاع جماعت وي څوک به زما نبي فرمایي ما انا علیه و اصحابي هغه اهل سنت والجماعت وي اهل سنت والجماعت څوک دي د دې تعریف زما نبي کړی رب په قرآن کې کړی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ابن عباس فرمایي په ورځ د قیامت به اهل سنت مخونه سپینې د اهل بدعت مخونه به تورې موږ ته وښودل دې وجې نه موږ وایو اهل سنت والجماعت جوړ شه د سنت سره تعلق جوړ کا وجه دا ده د سنتو تعلق د مصطفی د ذات سره راغلی ستا تعلق دی د نبي د سنت سره راشي کله چې ستا تعلق د نبي د سنت سره راغی ته برکت والا ته عظمت والا ته جنت والا ته اهل سنت والا ته څه شی ته اهل سنت والا او دا په دې ایمان سره یې ځان ته واچوه من چې ځان ته نوم ذکر کوو من ځان ته نه اهل حدیث وایو من نه ځان ته اهل توحید وایو من چې ځان ته لفظ ذکر کوو حاجي صاحب ذهن ته واچوه من ځان ته اهل سنت ذکر کوو اهل سنت معنا څه ده سنت معنا ده دین کامل زمان نبی ته رب دین کامل ورکړی دی څنګه چې ما روایت کې ووایو نبي فرمایي رب ما ته قرآن راکړی دی ارے امته ما تاسو ته د رب قرآن درکړی دی رب ما ته سنت راکړی دی ما امته تاسو ته سنت درکړی دی بیا ذهن ته واچوه سنت زما نبي د ځان نه دی جوړ کړی بلکې سنت رب زما نبي ته ورکړی دی نبي صحابي ته ورکړی دی صحابي امت ته ورکړی دی سنت معنا دا نه ده صرف نبي کړی دی ارے نبي کړی دی بیا یې پرېښودل دی حدیث خو دی سنت نه دی سنت هغې ته وایي نبي م کړی دی لیکن نبي صحابي ته ورکړی دی صحابي امت ته پیش کړی دی فرق دا دی حدیث نبي کړی دی لیکن وجه احتمال دی په هغې کې د نبي خصوصیت دی صحیح بخاري کلاو کا زما نبي په ولاړه تش بول کړي لیکن امت ته نه دي ورکړي صحابو ته نه دي ورکړي سنت نه ده ولس میاشتې بیت المقدس ته زما نبي مونځ کړی لیکن امت ته نه دی ورکړی سنت نه دی وصال رمضان زما نبي کړی لیکن امت ته نه دی ورکړی دې وجې نه حدیث دی سنت نه دی فرق په حدیث او سنت کې دا دی حدیث دی ته وایي نبي کړی لیکن د ځان دپاره یې کړی نبي کړی د څه عذر د وجې یې کړی بیا یې پرېښودل دی سنت دی ته وایي نبي کړی بیا نبي راغستل دی تمامو صحابو ته ورکړ دی ارے صحابو امت ته پیش کړ دی دې ته ویلی شي سنت موږ ته نبي د سنت تاکید راکړ دی بلکې زه به په بربور چلنج سره ویم د دنیا د تاریخ احادیثو کتابونو کلاو کا زه په چلنج سره ویم 10 لاکھ روپۍ انعام دی نبي علیه السلام چې تاکید ورکړ دی امت ته د سنت ورکړ دی نبي چې تاکید ورکړ دی امت ته د خپل سنت ورکړ دی چېرته په ذخیره احادیثو کې یو حدیث نشته نبي علیه السلام فرمایلي تاسو زما حدیث ونیسئ هر کله قرآن حدیث کلاو کې نبي فرمایي تمسکو بسنتي په غاښونو زما سنت ونیسئ څوک یې د نه پرې نه کړي څوک یې لرې نه کړي بلکې نبي فرمایي اخره دور کې به فتنهګر راشي څه وایي که چېرته تاسو ته راځي دوکه درکوي دوکه په دې نوم نه درکوي چې زه بدعتي یم دوکه په دې نوم نه درکوي چې زه ملحد یم دوکه به درکوي تاسو ته به حدیث راوړي د الله نبي فرمایي کله چې ته حدیث راوړي د رب په قرآن یې وتله ارے که د رب د قرآن موافق دی بیا یې قبول کا که د رب د قرآن مخالف دی بیا یې پرېږده زما په سنت یې وتله که زما د سنت موافق دی قبول یې
وما جاءكم مخالفا لكتاب الله تعالى ولسنتي فليس مني. دا درب نبی من ته فرمایي د الله په قرآن به تلې که چا درته حدیث راوړ، زما په سنت باندې به تلې که چا درته حدیث راوړ، که زما د قرآن مطابقي زما د سنت مطابقي وایله زما دی، که زما د قرآن مخالف زما د سنت مخالف زه ذمواري نه لرم. دا څوک وایي؟ نبی فرمایي یو بل فرق ذهن ته واچوه. نبی علیه الصلاة والسلام سنت هغه دی، نبی علیه السلام دې دپاره کړی دی، صحابو ته ښودل دی چې دا امت ته ورسوئ، زما امت زما په سنت لاړ شي. که تاسو خیال کوئ کله چې تاسو ته څوک حدیث وایي یو لفظ درته وایي دا حدیث صحیح دی دا حدیث ضعیف دی، اره جمله ذهن ته دا م واچوه. کله چې موږ دې خلکو ته وایو که تاسو د اختلاف نه بچ کېدل غواړئ بیا به د څلورو مجتهدینو امام اعظم ابو حنیفه، امام دارالهجره مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعي، امام محمد بن احمد بن حنبل د دیو مذهب ته راشئ، تاسو به د اختلاف نه بچ شئ. دی وایي دیو څلور لارې جوړې کړئ. یاد ساتئ د دې نه وړاندې په زرګونو مذهبونه رب په امت احسان کړی، تمام دین یې په څلورو لارو رابند کړی. که ته اعتراض کې څلور لارې د کم طرف رالې، رب یو دی، نبی یو دی، بیا د رب کائنات دین څنګه یو نه دی، مذهبونه څنګه څلور دي. مال حاجي صاحب مذهب د دین نه جدا نه دی، څنګه چې پښتونخوا د پاکستان نه جدا نه ده، مذهب د دین نه جدا نه دی، څنګه چې پنجاب د پاکستان نه جدا نه دی، مذهب د دین نه جدا نه دی، څنګه چې سند د پاکستان نه جدا نه دی. تا ته ذهن کې فساد او بګاړ در اچولی. یاد ساته ته ورته وایې ته چې کوم قرآن وایې، نن چې عرب قرآن وایي، نن چې عجم قرآن وایي، نن چې په تمامه دنیا کې کم د رب قرآن ویلی کېږي، اره دا هغه قرآن دی کوم چې نبي علیه السلام ما او تا ته ښودلی. د قرآن خو اووه قرآت دی، په قرآن کې اووه مذهبونه دي. که تاسو یو لفظ باندې شروع وکئ کلاو کا کم مونځ چې ته وې الحمدلله رب العالمین دا کلاو کا، ته تفسیر کلاو کا، د قرآن مذهبونه کلاو کا، قرات سبا کلاو کا، قرات شاسا کلاو کا، د امت قرات کلاو کا. تا ته به پته ولګي الحمدلله ویلی شي، الحمدلله ویلی شي. اره ایاک نعبد په ځای باندې چا ایاک هم ویلی، چا ایاک هم ویلی، چا ایاک هم ویلی، نستعین په ځای باندې چا نستعین هم ویلی. لیکن تا ته ګم صرف په دې ته راچېلی د امام صاحب مذهب مه قبلوه. وجه څه ده؟ څلور لارې دي، اره په قرآن کې اتیا لارې دي، لیکن موږ یو مذهب قبول کړی، اختلاف نشته. دغه شان موږ هم وایو راشئ په مذهب په سنتو کې په څلورو مذهبونو کې یو مذهب قبول کړئ، اختلاف نشته اختلاف بیا نشته. زما مراد دا کله چې تاسو ته حدیث وایي دا یاد ساتئ، دیو درته وایي دا حدیث صحیح دی، دا حدیث ضعیف دی، دا حدیث ناسخ دی، دا حدیث منسوخ دی، دا حدیث راجح دی، دا حدیث مرجوح دی، دا حدیث اولا دی، دا غیر اولا دی. تاسو ته چې څوک هم حدیث وایي دا الفاظ وایي دا حدیث صحیح دی، دا حدیث ضعیف دی، دا حدیث ناسخ، دا حدیث منسوخ، دا حدیث راجح، دا حدیث مرجوح، دا حدیث اولا، دا حدیث غیر اولا. لیکن کله چې سنت وایي څوک هم دا نه وایي دا سنت صحیح دی، دا سنت ضعیف دی. حاجي صاحب داسې نه وایي بلکې دا سنت دی. پته لګي سنتو کې صحیح و غیر صحیح نشته، سنت کې صحیح و ضعیف نشته. سنت همیشه سنت دی، سنت همیشه صحیح دی. په سنتو کې راجح مرجوح نشته، سنت همیشه راجح دی. سنتو کې اولا غیر اولا نشته، سنت همیشه اولا دی. سنتو کې ناسخ منسوخ نشته، سنت همیشه ناسخ دی. بیا والا حاجي صاحب چې په کوم کې اختلاف نشته هغه والا حدیث کې اختلاف دی، حدیث به راوړي په سنت به وتلي، که د سنت موافق دی حدیث نبی وایي قبول کا، که د سنت مخالف دی نبی وایي پرېږده. د رب په قرآن به وتلي، که د قرآن مطابق دی نبی وایي قبول کا، که د قرآن مخالف دی نبی وایي ترک کا. دویم لفظ دا دی که تاسو اورئ نکاح سنت ده، څوک هم دا نه وایي نکاح حدیث دی، اره نکاح
دا سنت دا پلار پخی طرف لا سنت دی بیت الخلا تا پا دی طریقت لا سنت دی دودے کے دو سنت طریقہ دا تاسو چی الفاظ ذکر کوئی سنت ذکر کوئی دی وجہ زمان بھی فرمائی سنت ونیسا حدیثو کی صحیح شتا ضعیف شتا حدیثو کی ناسخ شتا منسوخ شتا حدیثو کی اولا شتا غیر اولا شتا ضعیف شتا مضعیف شتا کمزور شتا منگڑت شتا لیکن زمان سنت دا اختلاف نا پاک دے منگ چی تا تعلیم در کو تاوری دلیریو اعتراض سکر لے کتاوری دلیو تاوری اعتراض نو کرے منگ در تر سنت تاکید در کو چی اختلاف پکی نشتا منگ دا سنت تاکید در کو چی اختلاف پکی نشتا دا سو الفاظو کی ما پرق بطور ذکر کو چنن سبا بازی خلق پدوکا کی لویگی منگ چی زوان تا اہل سنت وایو دیو جن وایو چی منگ تا سو دا اختلاف نباچکو منگ تا پھر قواریت نباچکو منگ دا پیتنے و پساد نباچکو ارے پھر قواریت پدے نہ کنٹرولی گی ار سڑی تا اجازت ور کسی خواہ خدا دی کئی لیکن ان سبا بازی دمان راوتی که تاسو خیال و نظر کرے نو آغا دمان وی پا یونیورسٹی کی پروفیسر سے ڈانس کی دا زماستا دا وطن پلار دے چی بچو تا پلار گرات خی تعلیم ورطا خی ڈانس کی او ڈانس تا بیار ثقافت نمور کی دا پردی تور سری سا ڈانس او بیا غیتر ثقافت نمور کول ارے سر دا بغیرات نمور کوم زده تر سپی نمور کوم دا خنزیر نمور کوم دا خر نمور کوم جو کرنا ہے وہ کر لو جو ہے جو بھی ہے وہ کر لو میں بطوری معلم ایک تعلیمی یافتہ آپ کو نصیحت کرتا ہوں ارے پروفیسر صاحب زمان پر پازو نظر وکا دا ثقافت نہ دے دا سامیریت دے اولنے ڈانس دا موسیٰ پا مقابل کی کم موسیٰو چا اغت بے سامیری وایو اغت ڈانس کر دے موسیٰ راغ مخالف ودری دل لے زد جلال والائم وجہ دارا نبی علیہ السلام پا انبیاء کی دے 1,24,000 انبیاء باندے نظر وکا پاگی کی جلال والام دی جمال والام دی موسیٰ جلال والا دے سر موسیٰ پا قدم قدم دم جلال والام دا سامری جواب ورکو دوی دیو حقوق العباد تسمر ٹچ ورکل دے آیو پکی ست پخوان دا اعتراض کرے ما تی تپوسو کہ جی وجہ ما توی وجہ دارا تاسو حقوق العباد تا ٹچ نور کوئی مائی سنگا وی زمارا پلار پکور کی زمارا ترور حق دے ارے تا پا منبر باندی زمارا پلار تا داویل دی چی دنی ترور حق ورکا مائی چی تا تا پتلا ستا پکور ستار ترور حق دے مولا تے دویل سحا جت دے زما پا سر پٹکے دے زما پا سر باندی پٹکے دے دویلو ساجد دے چی زما پا سر پٹکے دے تا تا پتر ستا پکور کی حق دے ورکا چی کم شاید دومر تا تا معلوم دے تا تا میں مولا ہوئی بلا ورس بوئے چی زمان خزب پا دی جامو کی پتا دا پا دی کی دن نسس دی نزبت تل جائم چی پا ساری اختدی لگ پا سخکا دراش سترگی دی بیا پوزر بیا خلد بیا غوگونه دی بیا بسیلان دی ویما اے بی شرم در شیز دویل ساہا جد دے بیا اعتراض وکا ڈانس والا مسئلہ دا ستان یا ورطا والا مسئلہ ویل دا پقہا دا امت فرمائی کم سڑے چی ڈانس کئی ارے در گواہی مقبلوا شہادت نقبلی کی دا امت پقہاوی آغا پیغام آغا دعوت دا مزا پکم کی چی ڈانس سے پکم کی چی دا نبی دا سنت مقابلہ دا پکم کی چی دا رب سے جنگ تا بڑی تغل دی زما دا رب نبی دا دی امت صحابہ آغا دعوت تا ندی تلی مزا ورطا تا تا والا گناہ کاری او زمان نبی چی کم کار ویل دے اولا مسئلہ ندا یا با زوتر سلمان پارسی اولادیو یا با سامیری اولادیو سامیری تڑان سوڑخ کاری دا موسیٰ تخطخ کاری دا سلمان پارسی آغا صحابی دے زمان نبی فرمائی سلمانو مننا سلمان زمانگ دے نمدینی پا کسو کی روان دے یہود تگیر شاپیر دا ستاوش ورطوی دا ساجی
عجیب نبی دی ستاسو د وړو ډکو امتیازو چلم درته ښیي دا وړې وړې مسلې ته ښیي څنګه چې د دې اعتراض دی چې ډانس وړه مسله ده زما په الفاظو خبر کوئ اره دا دلایل د چا پلار هم نشي ټول کولی دا ما تیار کړي په سختو دي دا د چا نیام نشي ټول کولی که داسې پروفیسران دي ځان وشلیام یې نشي ټول کولی او که ته امت ته شپږ زره زره که راته دوکه ورکړي بیا یې نشي ترک کولی تاسو د سلمان فارسي نه ستاسو نبي تاسو ته داسې وړې وړې مسلې ښیي او ورته وایي شیخ ولدي وایي د وړو غټو امتیازو طریقې ښیي سلمان سینه وډبوله او زه د سلمان فارسي روحاني اولاد اهل سنت والجماعت د صحابي په قدم قدم دم تا ته جواب در کوم وی فرمایل صرف دا نه ښیي دا هم ښیي چې درې کاڼې استعمالوئ دا هم ښیي چې قبلې ته مخ کوئ مور ته شا کوئ وړې ډکې امتیازې کوئ راغې زما نبي ته وایي یهود رانه تار شوي یا رسول الله ما ته ویل ستا نبي تاسو ته داسې وړې وړې مسلې ښیي زما نبي ورته څه فرمایي انما انا لکم بمنزلة الوالد اره زما مثال ستاسو دپاره په مثل د پلار دی سلمانه زه د امت دپاره پلار یم ستاسو دپاره پلار یم زه به تاسو ته هره طریقه ښیم مایل حاجي صاحب د نبي علیه السلام څخه زما او ستا رشته روحاني ده روحاني منګ اولاد یو دا دوه الفاظ ذهن ته واچوئ یو ایمان اصل دی یو ایمان نسل دی یو ایمان راوړو والا دی یو په چا چې ایمان راوړی شي ما ته ایمان راوړ دی په چا هم راوړ دی په محمد هم ایمان راوړ دی اره ایمان ما ته هم راوړ دی ایمان محمد هم راوړ دی فرق دا دی ما ته په مصطفی ایمان راوړ دی مصطفی په بل نبي ایمان نه دی راوړی په دې کې ستاسو د شلو سوالو جواب دی امام اعظم صاحب د چا مقلد دی رسول الله په چا ایمان راوړ دی ته دې تپوس وکړه یو ایمان ستا دی یو ایمان زما دی ما ته ایمان راوړ دی په مصطفی هم راوړ دی مصطفی هم ایمان راوړ دی په چا یې راوړ دی نشته پته ولګېده ایمان راوړو والا ته مې ایمان راوړو والا مصطفی هم دی لیکن تا په مصطفی ایمان راوړ دی ستا ایمان نسل دی په مصطفی دی ایمان راوړ دی ایمان خو مصطفی هم راوړ دی د محمد مصطفی ایمان اصل دی ثابته شوه یو ایمان نسل دی یو ایمان اصل دی امتي ایمان نسل دی امتي ایمان نسل دی د مصطفی ایمان اصل دی اصل ایمان والا پلار دی نسل ایمان والا اولاد دی بیا ووایه چې صاحب زما نبي اصل ایمان والا دی مثال یې د پلار دی ستا ایمان نسل والا دی مثال دې د اولاد دی بلکې زه دا وایم د رب قرآن وایي لتؤمنن به ولتنصرن به اره هر نبي نه رب وعده اخیستې وه که مصطفی ستا په دور کې راشي ایمان به هم راوړي مدد به هم کې هر نبي پې ایمان راوړ دی هر نبي زما په نبي ایمان راوړ دی د هر نبي ایمان نسل دی نسل ایمان والا اولاد دی زما په نبي ایمان راوړ دی زما د نبي ایمان اصل دی اصل ایمان والا پلار دی تمام کائنات نسل ایمان والا دی مثال د اولاد دی زما نبي اصل ایمان والا دی مثال د پلار دی زمنګ نبي په منزله زمنګ د پاره د پلار دی زمنګ نبي زمنګ د پاره په منزله د پلار دی چې کله زمنګ د پاره په منزله د پلار دی بیا وایي د پلار په وړه خبره پسې تلل لازم دی که نه حلالي اولاد دې ته وایي ستا پلار دا فرق کړی چې دا مسله وړه ده دا غټه ده وایي صاحب جواب قرآن کې موجود دی چرته یې روانه کي دې جواب قرآن کې څنګه موجود دی مای قرآن کې رب قرآن کې د دې ذکر کړل دی چې نن تا کې خارخ ولګېد شیطان د پکې تاو شو او ټونګې دله در کړې دنې را وکنستې لوبې در څه وکړې او ته په سامریتوب کې ګډ کړې ډانسونه دې وکړو کله چې تا ډانسونه وکړو زړه دې یخ کو او بیا دې دا ویلې چې دې مسلې نه قلار شي غټې غټې مسلې مای زما د نبی په الفاظو کې موجود ده چې دا هم غټه مسله ده او که وړم ده ستا د دې څه سویمه د شریعت منع کړله دې ته وایي الحاد والا چې ثابت شده شیز نه انکار کوي
زما د نبی په دور کې داسې حرامیتوب چا نه دی کړی که نه هغه به ورسه بېلې لوبې کړې وې د عمر په دور کې به دې کړي وې چې تا ته د ایمان او د غیرت زور خولوي خو اسلامي حکومت نشته وی ظلم کېږي مای ته دغې ته ظلم وې چې ستا سر قلم شي ته دې ته ظلم وې چې په دې ملک کې څوک راپاسي او ډز وکړي خو د رب قرآن ظلم څه ته وایي ومن اسلم ممن کذب بآیات الله د هغه سړي نه غټ ظالم څوک دی یو ظلم دی یو ازلم دی ته د ظلم خبره کې ظلم کچی دی ازلم غټ دی رب وایي ازلم هغه کس دی زیات ظالم چې د الله آیاتونو له لتې ورکوي ته د الله د نبي خبرو له لتې ورکوي د رب قرآن له لتې ورکوي ته دې ظلم ته نه ګورې او ته د ډز ظلم او ته د قتل ظلم ته ګوري یا خو ته شریعت نه منې یا محمد نه منې یا اسلام نه منې که دا دې منو دی تا به دا اعتراضونه نه کړي او مای چل چل ته وایې چې اول دې په غټو مسلو بحث وشي که دا اعتراض خو به ته د رب په قرآن هم کې خو تا راغستی نه دی که نه دا اعتراض به پې تا کړی و ده ویل هغه څنګه مای د لوط علیه السلام په قوم کې شرک و که نه و حاجي صاحب وایي و ما ورته ویل رب چې د لوط علیه السلام ذکر په تمام قرآن کې کوي د شرک ذکر یې نه کوي رب د دې ګناه ذکر کوي چې الک الک څه زنا کوله مای د الک څه زنا غټه ګناه که شرک غټه ګناه دی ما ته وایي شرک غټه ګناه مای تا به بیا دا ویلی چې الله ته څه شوي دي چې د دې وړي ګناه ذکر یې کوي او دا غټ شرک ذکر نه کوي شعیب علیه السلام قوم په ناب تول کې کمی زیاتې کوي او شرک هم پکې دی رب یې د شرک ذکر نه کوي رب یې چې ذکر کوي د ناب تول کوي حالانکې ناب تول وړه ګناه شرک غټه ګناه تا به دا اعتراض په رب هم کولی چې د وړې ګناه ذکر یې کوي او د غټې نه کوي د وړې ذکر یې کوي او د غټې ګناه ذکر یې نه کوي د دې مثال داسې دی لکه یو کس راپاسي او زمونږ په دې ملک کې اسلامي حکومت او په چا د زنا حد ولګوي دی وایي چې د دې مسلمان د اوشتو په ځای کافر ولې نه ونی نو دا چې اصل کې دا اعتراض کوي د الله په قرآن یې کوي چې د رب قرآن وایي زناکار له سزا ورکه دی وایي دا زناکار خو کافر نه دی دته دومره غټه سزا ورکوي کافر ته ولې نه ورکوي ستا جواب دا دی په کم ټیم کې د کمې مسئلې ضرورت دی علما به بیانوي نن په تا کې کیښې وشو خارق د پکې ولګي ډانس دې وکړو موږ به دا بیانو چې کله د غټې مسئلې ټیم راشي بیا ته غټه بیانو بهرحال عزیزانو زه عنوان راټولول غواړم دویم لفظ بدعت دی بدعت وایي دې ته چې یو څیز دین نه دی او ته دین وګڼي او ثواب پې حاصلې د ثواب ذریعه ګڼي شیخ سرفرازخان صفدر نور الله مرقدو فرمایي چې بدعت د ګناه کبیره نه غټه ګناه ده وجه دا د بدعت چې خلک کوي نو نوم ورته د دین ورکوي او کله چې د ناجیز شي ستا یو شیز دین نه دی او تا دین وګاڼو او د ثواب امید دې پې کاو او مطمئن هم پې وې او کله چې په ګناه مطمئن شي نو دا د ګناه کبیره نه غټه ګناه ګرځي بدعت یو داسې شی دی کم کار زما نبي نه دی کړی صحابي نه دی کړی او د صحابو شاګردانو نه دی کړی هغې کار ته وایي بدعت ها یو څیز داسې دی چې ته کې لیکن ته دین نه ګڼې ته دین نه ګڼې او ته کې په دې کې ګناه نشته بیا دې ته بدعت هم نشي ویلی لکه مسجد کې قالین تا خور کو دا ذریعه د پاره د ثواب ګڼي که یو سړی راپاس چې دا خو د پیغمبر په دور کې نو ته ورته رب دې ذلیل کړي خو دا وسایل دي او په وسایل اعتراض نشي کولی په دې لوډ سپیکر باندې اعتراض نشي کولی ځکه دا وسایل دي دې ته بدعات نه وایي ها زه به یو مثال درکړم زموږ په دې معاشره کې چې تاسو مړي ته ځئ یو ځل تعزیت ته تلل سنت د دې نه علاوه تلل بدعت د بدعتي سړي څلوېښت ورځې مونځ نه قبلېږي عبادات یې نه قبلېږي نو یو ځل سنت دی د یو نه زیات ځل بدعت دی نبي علیه السلام یو ځل تللی یا د مړي کارکه خوراکونه کول یا د مړي مخ ته بار کتل دا شیزونه بیا په بدعاتو کې راځي یا د جنازې نه بعد زما نبي دعا نه ده کړې او ته جنازه ایثاره کې په جنازګاه کې
د قبر په غاړه نه په جنازګاه کې او ته چې لاس اوچت کوي دعا کوو نو دعا د جنازې خو دې مخکې وکړه رب دې لکۍ وکړه زما په الفاظو باندې پیږئ نو بدعت دا دومره نحوست بالا څیز دی صحابه کرامو دې ته بالکل سپورټ نه دی ورکړی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته یو کس راغی جی تاسو راشئ دا غټ عنوان دی د عبدالله بن مسعود